اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ان ربک علیم حکیم۔ سورت یوسف شروع ابتدا کی اس بعضی خبری شوی وی اولنا د قرآن کریم عظمتو اللہ کتاب مبین دے د آیاتونه د کتاب مبین دی، کامل کتاب دے، اخکار کون کے کتاب دے، وضاحت والا کتاب دے۔ یا اللہ وی دا منگا نازل کرلے عربی جبہ کی دے، فصیحہ جبہ کی دے، دے دا پارا چی تاسو پی پوہ شئی، بیاوی تاسو بانے بہترین بیانوم۔ دا با بیانی گی پدے کے چی اللہ رب العزت کتاب را لے گلے، قرآن آیاتون را لے گلی، پدی کی بتاستا دا واقعہ دا مکمل احسن بیان کی گی۔ احسن القصص دا کامل بیانون ندینو، دا کامل بیان بازی خبری بھی دا غینا سب بازی ذکر شوی دا کامل بیان سنگا دے، استا بیان سنگا دے۔ قرآن کریم چی نو نازل شے نو خلق ناخبرو، دارنگے دا آیاتون چی نو نازل شے، دا سورت چی نو نازل شوے نو ہم خلق ناخبرو دا دی واقعینا۔ یوسف علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام او دا یوسف علیہ السلام درونو منزکی چی کمی خبر راغلوی دا غی پتہ خوچاتا نوا، اللہ رب العزت دا غی بیان تفصیلیو کو۔ یوسف علیہ السلام تذکرہ اللہ رب العزت صرف پدے صورت کی کرلا، اور یو صورت حامیم مومن چوتوئی، صورت مومن پائے کے تذکرہ کی رجل مومن تذکرہ راضی بکی، ناغد یوسف علیہ السلام تذکرہ کی چی دا مصر حالات دا یوسف علیہ السلام پا جون کے، دا یوسف علیہ السلام پا بادشاہت کے ډیر خو امن و امانو، کله چې یوسف علیہ السلام وفات شو نو بیا به خلکو ارمانونه کول چې کاش هغه یوسف علیہ السلام په شانتي بیا څوک راشي، دای د سړي د مر نرستو د سړي قدر پیدا کی، خلق له قدر ورشي خو وخت تلی بیا۔ یوسف علیہ السلام خوب لیدلی او نو ما پرون یو خبره شو چې په دې کې د خوبونو تذکرم ده۔ یوسف علیہ السلام خوب لیدلی نو اخواته بیا قیدیان دي نو هغې خوب لیدلی نو اخواته بیا بادشاہ دی نو هغه خوب لیدلی۔ یوسف علیہ السلام چې کم خوب لیدلی ناغوی ما داسې خوب لیدلی چې یولس ستوري اینم، نور او سپوږمۍ اینم چې ماته سجده کوي، خوب هر چاته بیانول نه پکار۔
بعضې علماو لیکلي چې خوب چې بیانې نو هر هغه چاته به بیانې چې هغه ستا نږدې خوږ دوسي، او دویم چې هغه په خوبونو په تعبیر باندې پوهیږي هغه چاته بیانې. هر چاته خوبونه به بیانوه. دارنګه خوبونه چې کله خوب چې کله وینې قلاره بس داغې نه کېنه په غلی باندې، بس یو ځای کې بیان کا عالم ته بیان کا هغه به تا ته تعبیر ووایي، یا ستا یو نږدې او خوږ خالص دوسي هغه ته بیان کا هغه به تا ته داغې خبر وکړي. زمونږ دې دور کې مصیبتونه دا دي، خلک خوب بیانوي د خپل ځان د اوچتولو دپاره چې زه ګوره دومره غټ سړی یم، کله وایي ما پیغمبر په خوب کې لیدلی، کله وایي ما امامان په خوب کې لیدلی، کله وایي صحابه مې په خوب کې لیدلی. د ده مطلب دا دی چې د خلکو ته زه دا ښکاره شم چې او زه غټ سړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا خوب کې ولیدو نو هم خبر داسې چې دا به خلکو ته عام به نه بیانې، صرف یو عالم ته بیان کې چې هغه تا ته تعبیر ووایي، انور خپل زړه کې دننه ساته. او بعضې خلک په خوبونو پسې بیا زیات ورپسې شي چې سهار پاسي نو بس منډې به وایي، روان به په ملا پسې عالم پسې، ما دا خوب مې لیدلی خوب تعبیر راته ووایه. نو داسې وخت ونه کله بعضې خلک خو داسې چې مستقل خوبونه اینی، بعضې خوبونه داسې چې هغه د تعبیرونو نه وي. نو بعضې خلک یا دې خوب کې څه دي، بس د خوب نه بس کار جوړ کړی، خوب ته کار ویلی. نو زمونږ بعضې خلک هغه په بعضې مولیان به وي، علما به وي، منبر باندې بیانوي ما پیغمبر خوب کې لیدلی او داسې او داسې. دا بعضې خوبونه بیانول دا نه ښه، په دې باندې غلط اثر غلط تاثر خورېږي. یوسف علیہ السلام خوب لیدلی نو یوسف علیہ السلام صرف او صرف خپل پلار ته بیانوي. نو پلار ته وی ما داسې خوب لیدلی باجان، دغسې یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. خدا خوب بیا الله رب العزت قرآن کریم کې بیان کو، هغه حکمتونه د الله رب العزت. نو دلته کې یوسف علیہ السلام چې وایي اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. یعقوب علیہ السلام دے پیغمبر دے او د دغه زمانه کې پیغمبر، هر زمانه کې پیغمبر چې هغه د خپل زمانه په خلکو کې د ټولو نه اوچت عالمي. ناغه ته خوب بیانول پکار دي، ناغه بیان کړل نو صرف هغه ته ویلی لأبیه، صرف خپل پلار ته ویلی یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. پلار ورته وایي یعقوب علیہ السلام اے بچیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ما بیانوه دا خپل خوب دی په خپل ورونو. ورونه څوک دی؟ ورونه خپل خلق دی، او د خپل ورونو ته هم مه وایه. الله رب العزت موږ ته دا خبره په دې کې ښیي، هلته صرف خپل پلار ته دا خوب بیان کړه، هغه ورته اوس چل ښیي. دا خپل خوب به د خپل ورونو ته هم نه وی. دا یعنې منبر باندې کښېني، منبر باندې خوبونه بیانوي. اگر منبر باندې چې کښېني نو قرآن او سنت بیانوه، سب مسئله بیان کا، قرآن بیان کا، حدیث بیان کا. منبر باندې چې کښېنو خوبونه بیانوي، ما خوب لیدلی، کله پلان کې خوب لیدلی، پلان کې خوب لیدلی. هلکه خوبونو باندې څیزونه ثابتېږي نه،
خوبونه ستا دپاره کوي. چا چې خوب لیدلی د هغه دپاره یو قسم بشارت یو قسم زیری یو قسم خوشحالي، صرف د هغه دپاره د بل چا دپاره نه. ما خوب لیدلی تاسو ټول خلک مې لیدلی مال هر یو سړی دی په لکاو لکاو روپۍ راوړي راکوي، تاسو را روپۍ راغونډې کې مال راکوي. ما تاسو دپاره خوب لیدلی او دا کېږي خوب یې نو ستا دپاره بی بل چا دپاره نه دی. ته اوس خلکو باندې لازمي ماله پیسې راکوي. یوسف علیہ السلام وی، یوسف علیہ السلام د پلار وی لا تقصص رؤیاک م بیانوه دا خپل خوب دی علی اخوتک په دې خپل وروڼو باندې. خپل وروڼو ته به دې دا خوب نه وی، ما ته دې ووی خبره خلاصه شوه، نور چاته به نه وی. فیکیدو لک کیدا کنې دا خلق به چل ولو کې ستا دپاره چل ول کول. ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان دی د انسان دپاره دشمن ښکاره. دا ښکاره دشمن دی. نو داسې نه ستا دپاره دا رونه هم په دشمنۍ راشي او داسې کېږي. رور د رور دشمني په داسې ځای کې. او زمونږ پښتانه بیا چې نه خو کورونی نهارونه بیا د یو بل دشمنانی. نو رونه پښتانه خو چې یا خو د یو بل خپې راکاږي ترقۍ ته نه پرېږدي. یو سړی لګیا دی په یو ځای باندې روان دی، خپل کوشش کوي زه دغه ځای کې درخواست ورکوم او زما کار دی دغه ځای کې وشي، ما ته یې نوکري میلاو شي. بل به ځي هغه به وایي هلکه دله چې ته نوکري دغه ونه کړي ګورې ښه دی هسې سوځي. الله رب العزت یو سړي له عزت ورکو، یو سړي له مال ورکو، بل هسې سوځي، هسې وچ پوچه حسدونه کوي. دا حسد زمونږ په خلکو کې هسې وچ پوچه اغېږلی شی دی. ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان دی د انسان دپاره دشمن ښکاره. وکذالک یجتبیک ربک پکار داسي کله چې یو خوب وویلی شو او یو عالم دی په خوب باندې پوهیږي نو کله کله داسي سړی تعبیر ووایي، کله داسي تعبیر نه وایي چل ښیي. لکه وروستو باچا چې کوم خوب لیدلی نه هغه ته چل ښیي، داسې به کوئ تاسو. یوسف علیہ السلام ته هم پلار وایي دا خوب دی هر چاته به نه بیانې، دا به دې وروڼو ته هم نه بیانې. وس تعبیر دا دی کذالک یجتبیک ربک دارنګې غوره کوي به تا لره ستا رب. ویعلمک من تاویل الاحادیث او تعلیم به درکوي تا له تعبیر د خوبونو. یعلمک من تاویل الاحادیث یا علم به درکوي تعالی د بیانولو د رسالت او د پیغمبرۍ. ته به خلکو ته دین بیانې، مسله د توحید به خلکو ته بیانې. یعلمک من تاویل الاحادیث تعلیم به درکوي تعالی د بیان د توحید. ویتم نعمته علیک او پورا کوي بخپل نعمت په تا باندې وعلی آل یعقوب او په آل یعقوب باندې کما تمه علی ابویک لکه څنګه چې پورا کړو دی نعمت لره ستا په پلار نیکه باندې من قبل دین مخکې چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام. ان ربک علیم حکیم یقینا ستا رب دی پوه حکمت والا. ستا رب پوه دی حکمت والا دی. دغسې کار به کوي. الله رب العزت به تعالی پیغمبري در کوي. الله رب العزت به تعالی تعبیر د خوبونو در کوي. الله به تعالی د بیان چل د توحید خی. خبره وشوه. الله رب العزت چې څه کوي نو هغه څوک بدلولی نشي. یعقوب علیہ السلام خو دا برونو تم نه وی، داسې نه چې رونه یې دشمنان شي، لیکن د رونو په زړه کې چې کومه خبره وه هغه هسې وچ پوچه پیدا شوه. د هغې تذکر رستو کوي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین یقینا شته د یوسف علیہ السلام په باره کې او د هغه د رونو په باره کې نښې د پاره د سوال کوونکو.
څوک چې سوال کوي، تپوس کوي، تحقیق کوي چې دا یوسف علیہ السلام چې دا خو د یعقوب علیہ السلام اولاد کی دی، دا خو بنی اسرائیل دی، بنی اسرائیل د کم ځای وه، خو د شام وو، نو دوی دا مصر ته څنګه راغلي؟ نو څوک چې تحقیق کوي نو هغه ته به دا خبره میلاو شي. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا، کله چې وی ورونو د یوسف علیہ السلام، لیوسف خامخا یوسف علیہ السلام واخوه ورور د ابن یامین، احب الی ابینا زیاد محبوب دی زمنګ پلار ته زمنګ نه، ونحن عصبه او منګ یو مضبوط جماعت. کله کله پکې مشران د پلار مینه چې اکثر هغه د کشر سره، یوسف علیہ السلام دی، بنیامین دی، ناغه کشران دي، نو ولې دا مشران چې دی هغه خو خپل نمبر یې تیر کړلی، څه چې دي د پلار هغه اغستی دي هغه حاصل کړلی، خو هغه څه چې دي هغه ته میلاو شوي دي. کله کله بعضې بیا جګړې جوړ شي، ویې دله خو واده کړلی او دله خو کور ورکړلی او دله پلان کې کړی، مال یې څه کړلی، کشر بیا داسې اعتراض کوي. او مشر څه وایي؟ مشر وایي دا خو زه د مخې سړی وم، ما هر څه ما کړلی، کار ما کړلی، ګټه ما کړله، دا مې کړلی، دا مې کړلی، کشر څه کړلی؟ دا خبرې هغه یو بل په زړونو کې هغه ګونډی پیدا شي، یو بل ته ودرېږي. او دنیا ده، دنیا کې ولې په دې د دنیا دا ګنده دنیا ده، په دې باندې ولې د خپل ورورولي خرابوي؟ که هغه پټی دی، که هغه کټی دی، که هغه بل څه شی دی، په دې باندې خپل ورورولي ولې خرابوي؟ او که په سوونو روپۍ دی، که په زرګونو دی، که په لکونو دی، که په کرونونو دی، دا رور چې دی رور دی، رور په کرونونو نه میلاویږي. دغه ناکاره رور چې دی دا به سبا پکاریږي. ښه ورسره وکړه، اگه بد ورسره کوې نو بیا مسله ورانیږي. کله کله بیا رور راپاسي، رور باندې گزار کوي، نو گزار کله د سوک سپیړي، کله د لوړو د غرګي، او کله هغې نه پسې چوت شي، نو بیا د تماچې او د ټوپک شي. نو چې د تماچې او د ټوپک گزار دی پر وکړو، خو لاړو ځان دې ورک که کنه، سپیړې باندې گزاره کیږي، په لوړ باندې غرګي باندې هم گزاره کیږي، او چې خبره چوړکۍ ته شوه په هغې گزار دی وکړو، که خبره تماچې او ټوپک ته شوه یو لاړې ورک شوې، ته هم لاړې او ورور دې هم لاړ. نو دغه وخت کې دې سوچ نه کوي، ما چې دا ماشې له دا ګوتې وروړې نو دې نه وروستو به زما څه حالي، کم ځای به یم زه، نو یا به په زندان کې پروتي، څه ورځې په حوالاتو کې پروتي، بیا به په جیل کې پروتي، او چې کله د جیل نه راوځیم نو بیا به صحیح، نو بیا به دلته کې په خپل کلي کې، په خپل وطن کې بیا نشي پاتې کېدی. کله و دا خلق پسې چې راپاسي په پسه چوړه کوي حلال کې بیا ښه، نو هلته کې هر څه چې صحیح یې هغه ته والي، ځه دا کوټه دې پاتې، دا کوټه په روغه کې ورکې، پټی به په روغه کې ورکې، څه چل کې اوس روز حال داسې دی. سوچ خلق نه کوي، فکر نه کوي، او دغه مال و دولت ته دا الله رب العزت چې ستا پلار له ورکړی نو په دې کې ته هم یې، ستا خویان دي پکې هم دي، پلار لاړ نو په دې کې څومره چې رونه دي هغه پکې دي، څومره چې خویان دي هغه پکې دي. دی وایي نه زه یمه نور پکې څوک نشتی. کله رونه ځان جوړ کړي، وایي نه موږ رونه پکې اوس موږ خویان دي نشتی. کله کله پکې داسې وکړي رب لالته کې لاړ شي، په ځان سره ګواهان هم بوځي، او هلته کې په پټوار کې گواهی وکړي، اقرار وکړي چې زمونږ خویان دي نشتی، موږ دغه رونه یو. نو هلته کې هغو ته پته نشته، ګواهان ګواهي وکړه او خبره لاړه خلاص شوه. ځمکه ټوله رونو ته وخته. بیا وروستو
خور ته چې پته ولګي خور داو کی کیس داخل کی بیا وروسته بیا مصیبت هغه وایي موږ خو د دقه زموږ پلارو کم چې د دیو کله موږ حسین خو نه راوړي کله سوي کله سوي او دا الله ولا حق ورکړل او زموږ قانون ولا حق ورکړل چې هغه ولا ورکړل حق وتی نسی ولې کولا نوس د یوسف علیہ السلام رونه وی لا یوسف واخو احب الی ابینا چې خامخا یوسف علیہ السلام او د ضرور زیات محبوب دی زمنګ پلار ته مننا زمنګنا ونحن عصبه منګ یو مضبوط جماعت منګ مضبوط جماعت یو کار کسب منګ کو د مخ خلق منګ یو دا هو واړه دی دا حسن شي کولای ان ابانا لفی ظلال مبین یقینا زمنګ پلار خامخا په سادهګۍ کار کی دي ظلال په معنا سادهګۍ دلته په دې ځای کې زمونږ پلار ساده دی ساده مطلب دای چې د دنیا په دې زمونږ په نن سبا کې خلک وته سیاست وای په دې سیاست نه پويږي چې په ظاهر کې حق خبره خيسته کوا په ظاهر کې جی جان کوا او پټي ولا زیر ریبا چې په دې چر ما یې سو پويږي وای دا غټ سیاستدان دی او چې په دې باندې نه پويږي دا ساده دی نو زمنګ پلار چې دی نو هغه ساده سړی دی هغه په دې خبره نه پوهیږي چې د دنیا کار کسب دی نو دنیا کار کسب خو منګه کوو نو په کار دی چې منګ زمنګ خوش آمده کولی نا خوش آمده نه کوي دیو جنو ته وي ساده دی اقتلوا یوسف قتل کوي یوسف علیہ السلام ابتدا کې ما ویلو یوسف علیہ السلام حال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د قتل مشورې کې دی قتل یې کوي جیل ته واچوي ملک نه وشړی دلته کې یوسف علیہ السلام په باره کې وی اقتلوا یوسف قتل کوي یوسف علیہ السلام لرا وا اویترحوه ارض یخلو لكم وجه ابيكم ایا اغرزوی دلرا او بل اسمکه تا خالی بشی تاسو ته وزګار بشی تاسو ته مخد پلار خپل وتكونوا من بعد قوم صالحين او شيبه تاسو دین قوم صالحان قال قائل منهم نو وی انکی د دین لا تقتلوا یوسف وجن یما والقوا في غیابت الجب وغرزوی دلرا پتیرو د کوهی کې یو تیرو والا کوه وګوره کوهی کې ورواچوي یلتقطه بعض السیاره اوچت بکی دلرا بعض قافله ولا ان کنتم فاعلین کې تاسو کوونکی خبر دغه سی وکړه بیا لاړه پلار پسې و منګ سره بدلېږي خبر بیا راځي او بیا و ان شاء الله الف لام را تلک آیات الكتاب المبین آیات ندید کتاب کارا انا انزلناه قرانا عربیا یقینا موږ نازل کړل دی قران لرا قران په عربی ژبه کې یقینا موږ نازل کړل دی کتاب لرا قران عربی ژبه کې لعلکم تعقلون د پار دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ د پار دی چې تاسو پوه شئ نحن نقص علیک احسن القصص منګه بیانو پتا باندې بهترین د بیانونو بما وحینا الیک په سبب دا چې وਹੀ کړل منګه تا ته د قران وان كنت من قبله لمن الغافلین کنیوی ته مخکې د دینه خامخا د خبرونه اذ قال یوسف لابیه کله چې یوسف علیہ السلام خپل پلار ته یا ابتی ابا جان انی رایت 11 کوكبا یقینا انم زیول استور لرا والشمس والقمر ونور الصبح رایتهم لی ساجدین انما دی لرا چې ماته سجده کوي ماته سجده کون کی قال یا بنیا نوې پلار یعقوب علیہ السلام وی یا بنیا اے بچیا لا تخصص رؤیا کا بیان و د خپل خوب دی په خپل رونو باندې فیکید لک کیدان دی بچلولو کی ستا پار چلول کول ستا پار بسهیلا سمکر چلول وجوړ کی ان شیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پار د دشمن ښکارا وکذالک یجتبیک ربک دارنګ ورکی وتعالى رستارب ويعلمک من تاویل حدیث او تعلیم بدر کی تعالی د تعبیر د خوبونو یا تعلیم بدر کی تعالی د بیان د توحید
ویتم نعمته علیک او بیان او پورا کوي بخپل نعمت پتا باندې والا آل یعقوب او آل یعقوب باندې کما تمها علی ابویک لکه څنګه چې پورا کړو دې نعمت لرا ستا په پلار نیکه باندې من قبل دې نه مخکې چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام. ان ربک علیم حکیم یقینا ستا رب دې پوه حکمت والا. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین یقینا نشته د یوسف علیہ السلام په باره کې او د هغه درونو په باره کې نښې د پاره تپوس کوونکو. اذ قالوا لیوسف کله چې وی رونو د یوسف علیہ السلام چې خامخا یوسف علیہ السلام واخو او ورور د احب الی ابینا زیاد محبوب دی زمنګ پلار ته زمنګ نه ونحن عصبه موږ یو مضبوط جماعت. ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زمنګ پلار خامخا په سادګۍ ښکار کې دی. اقتلوا یوسفانو قتل کے یوسف علیہ السلام نراویت رحوه ارض یخلو لکم یا اغرزوی دلرائی بل ازمکتا خالی بشی تاستا وزگار بشی تاستا مخد پلان خپل وتکونو من بعدی قوما صالحین او شیب تاسو رستو دینا قوم صالحان. قال قائل منهم نوی یوی کی ددین لا تقتلوا یوسف موجن یوسف علیہ السلام لروالقوه فی غیابت الجب اغرزوی دلرا پت یرود کوئی کے یو شړ کوهی کې یلتقط هو بعض السیاره راوچت بکی دلرا بعض قافله والا ان کنتم فاعلین کې تاسو کون کی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا